टिकटॉक नाजायज़ तफरीह है, फहाशी और उरियानी फैलाने का जरिया है। जामिया उलूम इस्लामिया बनूरी टाउन ने टिकटॉक को हराम करार दे दिया। ملګرو تاسو دا ویډیو کتله په دې کې ډیر یو اهم خبر نشر کوي او هغه خبر دا دی چې د کراچۍ ډیرې یو با اعتماد مدرسې چې بنوري ټاون ده هغې تحریري لیکلي یو فتوه جاری کړه د ټیک ټاک په باره کې چې د ټیک ټاک استعمال چې کم دی دا حرام دی او د حراموالي وجې عمده ښودلي دي چې په دې کې فحاشي ده، عریاني ده، د سرتورو ښځو د بې پردو ښځو ګډاګانې دي، په دې کې میوزک دی، په دې کې ګانې بجانې دي، په دې کې چې کم دی د خلکو د خندولو دپاره فني کلیپس دي. نو دا ټولې هغه وجې دي چې د کمې په معاشره باندې ډېر خطرناک اثر دی زمونږ په نوجوان کول باندې نوجوانانو الکانو باندې نوجوانانو زنانو باندې د دې ډېر بد اثر دی او منفي اثر دی او په معاشره کې هغه اثرات چې کم دی مخې ته راغلي دي. نو د دې د وجې نه هغوی تحریري فتوه جاري کړه چې د ټیک ټاک استعمال چې کم دی هغه حرام دی او د دغې نه کو خلک کمې پیسې ګټي او کم انکم ګټي نو هغه انکم څه دی جي هغه حرام دی. دا تاسو ځان سره یاد ساتئ چې کله یو مدرسه فتوه ورکوي او بې دومره یو با اعتماده مدرسه وي چې کروړونو نو اربونو تعداد کې شمیر کې د هغې فتوی روانې دي او ډیره یو با اعتماده اداره ده او بیا چې کومه فتوه جاري کړه نو په هغه فتوه کې ورسره هیڅ یو عالم او هیڅ یو مکتب فکر والا مدرسې اختلاف نه دی کړی، ټول دا مني چې د ټیک ټاک په پاڼه باندې انتهایی فحاشیانې او عریانیانې دي. نو لهذا نوجوان ته دا پیغام ورسوي چې نوجوان په دې خبره باندې پوه شي چې زه په څه کې اخته یم نو دا زه په حرامو کې اخته یم او د دې نه پس دا یوز کول د داسې یو فتوی راتللو نه بعد چې د دومره یو ذمهداره مدرسې ورکړي نو چې نوجوان ته په ذهن کې دا خبره یادوي چې دا زه په حرامو کې سیمه مبتلا یم یا که د دې نه زه کم انکم حاصلوم نو هغه هم زما دپاره حرام دی. دا خبره خو وشوله. اوس جي زه یو ضروري وضاحت کول غواړم. ما ته ملګري وی چې مولوي صاحب ستا ټیک ټاک اکاونټ مې پالو کو، ستا ټیک ټاک اکاونټ موږ ته مخې ته راغی نو زه یو وضاحت دا کوم چې زما د سره ټیک ټاک اکاونټ دا نشته دی. زما په نوم باندې خلکو جوړ کړي دي، زما نوم یې ورکړی دی، زما تصویر یې ورکړی دی او ټیک ټاک اکاونټونه جوړ کړي. تاسو ته دې پته وي چې که زما په نوم باندې چا اکاونټونه جوړ کړي زه د دې نه بری او ذمه یم. زموږ صرف دا پیج دی چې کم تاسو ته په دې باندې مسایل راځي او زه دې پیج کتلو ته نه دا بل څوک چلی ویډیوګانې ته بل څوک ورکوي. بعضې وخت چېرته کله کله د دې دپاره چې ملګرو تپوسونه کړي چېرته کمنټ وګورو ګینې زه هغې ته نه مزګار ځکه چې په وټسپ باندې ما ته زرګونو تعداد کې دې ټیم کې ما ته 4,000 سوالات پراته دي د ټولې دنیا نه نارینه زنانه د مختلف مسایلو دپاره تپوسونه کوي. زه د هغې نه وزګارېږم چې چی او روټۍ ورته پرېږدم هغه سوالاتو جوابات زه نشم پوره کولی، زه پکې لګیا یم د خپل وس مطابق. نو لهذا زه به دومره ایډیانې او پیجونه دا به زه څه وچلوم. لهذا زما په نوم باندې پیک پیجونه ایډیانې دا جوړې دي، زه د هغې نه بری او ذمه یم. یا زما په نوم باندې ټیک ټاک اکاونټونه جوړ دي چې هغې نه خلک زما ویډیوګانې ورکوي، هغې نه زه بری او ذمه یم. زما هېڅ ټیک ټاک اکاونټ نشته او نه زه په هغې باندې پوهېږم. لهذا چې دا خبره تاسو ته سي دا دې تاسو ته واضح وي. نو ستاسو به مهرباني دا وي چې دا یو ډېره اهمه فتوا ده او ډېره ضروري مسله ده نو تاسو یې د نوجوان کل ته ورسوئ. عمل کوي یا نه کوي هغه د دوی خپله خوښه ده، خو یو د خیر خبره په معاشره کې رسول او د خلکو غوږونو ته رسول دا یو ذمهداري زما او ستا جوړیږي چې یو مسله یو فتوا دا موږ نه نورو مسلمانانو ته او نوجوانانو ته ورسو. نو لهذا چې څومره کیدی شي نو نوجوان طبقې ته دا فتوا د دې دومره یو ذمهدارې مدرسې هغه خامخا ورسوئ. وصلی الله علی النبی. داسې زلمي نه دي، دا د معاشرې دپاره ډېر غټ ناسور وي قسم دی. او دا چې په کومه ورځ پیدا شي که نه نو مور او پلار له خلک مبارکۍ ورکوي، مبارک شي الله درله زوی درک او مور او پلار هم خوشحاله وي موږ له الله نر فرزن راکه، پروګرامونه پې کوي، خوشحالۍ مناوئ، خپلوان راغونډئ. خو مور او پلار ته دا پته نه چې دا سبا غټ شي که نه دا به نه لیکي او نه به جینۍ، دا به څه بل شان شي، دا به په ویښتو کې ریبه نچئ، دا به لاس ته تور بنګړي اچئ او دا به په غاړه کې تور مزي اچئ. د چال چلن بم د جینکو په شانې او د ناسته ولاړه بم د جینکو په شانې او د خبرو وترو سټایل به د چا په شانې دا به د جینکو په شانې. که صرف جینۍ خو هم د مور او پلار به په کار راشي، که صرف هلکې هم د مور او پلار به په کار راشي، خو چې نه جینۍ او نه هلکې او داسې شی ته جوړ شي نو ته ماته ده ووایه چې دا به د معاشرې دپاره ناسوري او که نه به یو دا به د مور او پلار څنګه په کار راشي. تاسو ته پته شته
زه یو خبره تاسو ته کوم، په دې بعضې موضوع باندې خبره کول موږ ته د خپل ځان بېعزتي ښکاري چې موږ پې خبره وکړو، خو تر کومې به دا خبرې موږ اګنور کوو، په دې به ځان ناغرضه کوو او موږ به ویو چې بس مخکې تېرېږه او دا پرېږده، مخکې تېرېږه او دا پرېږده. سبا که دا د معاشرې دپاره دومره خطرناک ناسور وګرځي، د دې اثر به زموږ په اولاد وي که نه، د دې اثر به زموږ په بچو او په نوسو وي که نه، او نه موږ نه به د دې تپوس کېږي که نه چې تاسو خپل حق ادا کړی و که نه. د پیغمبر ارشادات هم په دې موضوع نوجوانانو ته مخې ته ایښي چې کوم هلک د جینکو پېښې کوي، د الله پیغمبر د دې په باره کې څه ویلي. د پیغمبر ارشادات هم د جینکو مخې ته ایښي چې کومه جینۍ د هلکانو پېښې کوي، د دې په باره کې نبي علیه السلام څه ویلي دي. آیا دا هم ایښي و که نه، دا خپله ذمواري هم ادا کړې وه که نه. د داسې ظلمو نه معاشرې ته د معاشرې حیا او عزت او د پښتو ثقافت ته چې څومره خطرې، دومره د یو بدکارې ښځې نه نه. یو بدکاره ښځه چې بد عمل کوي که نه، د هغې دپاره د پټ ماحول ضرورت وي، او په ده خو نوم دا لیکي، دا په هر دکان کې د خلکو سره کینی، په هر حجره کې کینی، په هر بازار کې ګرځي، صحرا ته ځي، صحیح شوله که نه، او په هر لار او په هر ځای کې کینی. نو دا د معاشرې دپاره د یو بدکارې ښځې نسۍ دا زیات خطرناک. یو تاسو ته پته شته دا کس چې په کوم کور کې دا زه نه ویم، دا د الله پیغمبر وایي دا د لعنت مشین دی، بس دا د لعنت څه دی؟ مشین دی. د بخاري شریف حدیث دی، نبی علیه السلام فرمایي، د ابو هریره صاحب روایت دی چې کم الک د جینکو شان لباس اچي او د هغوی په شان ځان جوړی، دا د الله د لعنت ټارګټ دی او په ده باندې د الله لعنت وریږي. او نبی علیه السلام څه فرمایي د داسې کس په باره کې؟ اخرجوهم من بیوتکم، د خپلو کورونو نه وباسئ، دا د کلو نه وباسئ، دا د محلونو د ملکونو د ښارونو نه دا څه کوي وباسئ. نبی علیه السلام په صفا الفاظو ویلي چې په کم کور کې دی بس د لعنت فیکټري درکاره ده، د لعنت مشین درکاره دی، او دا د الله د لعنت ټارګټ دی، او که دا اوده دی او که دا ویښ دی، 24 ګنټې په ده د الله لعنت وریږي. ای زما نوجوانه وروره، زما کشره وروره، سوال درته کوم، نن ته په خپل ښایست نازېږي، قسم دې ستا نه ښایسته ښایسته زلمي تیر شو، او چې د بدرنګوالي وخت پې راشي که نه، او د ښایست زوال یې راشي، خلک ورله په شا لته ورکړي، وایي زه مړه ورکېږه. ته به نن په خپل ښایست باندې نازېږي، خو دې پسې ډېر زر بدرنګوالی را روان دی، او دا د دنیا او د آخرت په تاوان او په خسران کې سیخ دی. او مور او پلار ته هم درخواست کوم چې داسې ظلمو له موبایل یې په لاس کې مه ورکوئ، په داسې ظلمو پړي مه ورسستوئ. کور هم د لعنت کارخانه ده، په کور هم 24 ګنټې د الله لعنت وریږي، او د الله د لعنت ټارګټ دی، او په دنیا کې به درنه الله تپوس کوي، او د آخرت په ورځ به دا اولاد د خسران ذریعه ګرځي، او د دې مرۍ نه به د الله رانیسي او دوزخ ته به دې اچوي. په دې معاشره رحم وکئ، په دې کشرانو رحم وکئ، او د معاشرې نوجوان طبقې ته دا پیغام ورسوئ چې د الله خاطر وکئ، دا عادتونه پرېږدئ. وصلی الله علیه. غیر مسلم له قرض ورکول یا د هغه نه قرض اخیستل د خپل ضرورت لپاره، آیا دا د مسلمان دپاره جایز دي او که جایز نه دي؟ دویم په دې باندې ځان پوهه که چې یو حلال څاروی یو غیر مسلم په صحیح طریقه باندې ذبح کړي، هغه حلال څاروی چې د مسلمان دپاره حلال دی، غیر مسلم راولګي ذبح یې هم په صحیح طریقه باندې وکړي، او د ذبح په ټیم کې بسم الله الله اکبر ووایي، آیا دغه څاروی دغه غوښه به د مسلمان دپاره حلاله ده او که نه ده؟ په دې مسلو ځان پوه کوي. ګوره جي، اول مسله دا ده چې د ضرورت په وخت چې یو غیر مسلم دی، ګاونډي دی، په دیره کې در سره دی، صحیح شوله، په کپنۍ کې در سره دی، هغه ضرورتمند دی، نو هغه ته د ضرورت په ټیم باندې پیسې قرض ورکول یا سسیس قرض ورکول دا بالکل جایز دي، او د هغه نه د ضرورت په ټیم باندې قرض اخیستل دا هم څه دي جي جایز دي په احادیثو مبارکو کې، او د صحابه کرامو په زندګۍ کې د دې مسلې ثبوت دا شته دی. دویمه مسله دا ده چې یو غیر مسلم راولګي، صحیح شوله، او هغه یو حلال څاروی په صحیح طریقه باندې ذبح کړي، او بسم الله الله اکبر پې وایي، بیا دا څاروی د مسلمان دپاره حلال نه دی، دا غوښه د مسلمان دپاره حلاله نه ده، ځکه چې دا غیر مسلم دی، او د بسم الله الله اکبر ته د ذبح په ټیم کې دغې ته څه اعتبار دا نشته دی. او که دا غیر مسلم داسې دی چې یهودي دی یا عیسائی دی، او په خپل دین باندې صحیح ولاړ دی، عقاید یې درست دي، دا نن سبا یهود او عیسایان نه ښه، دا خو تقریبا ټول په ټوله که چېرته په وړو کې مالګه داسې عیسایان او یهودي چې په خپل کتاب تورات او انجیل باندې صحیح چلیږي او عقاید یې درست وي، نو بیا د هغه د لاس ذبحه دا خوړلی شي، صحیح شوله که نه؟ خو نن سبا اکثریت یهود او نسوارو د دې نه علاوه هندوان، سیکان، مجوسیان د دوی د لاس ذبحه نشي خوړلی، اگر که د ذبح په ټیم کې به بسم الله
الله اکبر وموي چې په دې مسله تاسو پوهئ. بله مسله دا وکړه چې د غیر مسلم د لاس تحفه قبلولی شي که نه شي قبلولی. نو د غیر مسلم د لاس تحفه هله قبلولی شي چې دا کومه تحفه تاله درکوي که دا د خوراک سیز یي که نه، نو چې دا حرام سیز نه وي، دا نجس سیز نه وي، دا هغه سیز نه چې په مسلمان باندې بند دی، بلکل یې بیا تحفه قبلولی شي. او یا دغه سیز چې تا له کم درکوي د خوراک سیز نه دی، بل سیز دی خو هم ستا دپاره د هغې استعمال جایز نه دی، نو بیا مسلمان نشي قبلولی. یا چې تا له کومه تحفه درکوي دا تحفه لالچ دی یا رشوت دی، په دې پسې وروسته یو خبر او یو کار پروت دی چې سبا ته هغې ته جوړول غواړي، نو بیا هم ته دا تحفه نشي قبلولی. خو که دا قسمه خرابۍ پکې نه وي، نو د غیر مسلم تحفه مسلمان قبلولی شي، استعمالولی شي، خوړلی شي. صحیح شوله که نه چې په دې مسله هم تاسو پوهې. دې نه علاوه د ځان سره روټۍ ته کېنولی شي، ته ورسره کېناستلی شي. صحیح شوله که نه. د خپله جوټه په هغه باندې څکلی شي، د هغه جوټه په خپله څکلی شي چې کله د هغه جوټه خوله د شرابو ګنده نه یا بل نجس او مردار څیز یې نه وي خوړلی، نو بلکل د هغه جوټه هم څه کولی شي، استعمالولی شي. د زړه دوستانه چې کومه ده دا د غیر مسلم سره ګورې نشي کولی. د زړه دوستانه، د زړه مینه او د زړه محبت دا د غیر مسلم سره نشي کولی، شرعاً د دې اجازت نشته. باقي ظاهري د معاشرې برتاو، تعلقات، ګاونډ، تګ راتګ، د ظاهري د انسانیت همدردي چې کومه ده، نو د دغې شریعت د دغې نه مننه کوي، د دغې اجازت ورکوي او د شریعت مطابق د هغه سره ته برتاو دا بالکل کولی شي، دا جایز دي. ډیرو مسلمانانو ته دا ضرورت دی، بهر ملکونو کې، یورپ کې پاتې کیږي، چا سره بهر په دیرو کې پاتې کیږي، په کپنو کې غیر مسلم، هغه مسلمانانو ته ورسوي چې هغوی ته اساني پیدا شي. وصلی الله علی النبی الامین.